نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. دا باب دے په بیان د کبیره ګناهونو او د نفاق د علاماتو او نښو باره کې تېر شوي درس کې موږ کبیره او صغیره ګناهونه د هغې تعریف بیان کړی و او د هغې سره د کبیره ګناهونو یو فهرست بیان کړی و. د دغې باب اولنی حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څو کبیره ګناهونه ذکر کړي دي چې هغه درجه په درجه باندې کبیره ګناهونه دي او دا هغه کبیره ګناهونه دي چې د دې کول اخلاقي او انساني لحاظ سره ډېر بد او صحیح دلیل دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال قال رجل یا رسول الله وسړي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوسو د الله رسول ای الذنب اکبر عند الله، کوم یو ګناه د الله په نسبت باندې ډېر لوی دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان تدعو لله ندا وهو خلقك، هغه ذات چې ته پیدا کړی ته د هغه سره څوک شریک راوبلي. تدعو لله ندا، الله علی قاری رحمه الله د دې معنی دا چې په عبادت کولو کې د الله سره څوک شریک او حصدار جوړ، یا په دعا او سوال او حاجت کولو یا په आवाज کولو، څنګه چې الله ته په یا الله سره سوال کېږي د आवाज بل چا یا څنګه چې الله نه حاجت او ضرورت ورته کېږي دغه شان حاجت او ضرورت د بل چا نه غواړي. قال دغه سوال کوونکي بیا تپوس وکړو ثم ایون، بیا کوم یو ګناه ډېر لوی دی؟ قال نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ان تقتل ولدک خشیة ان یطعم معک، خپل بچی او اولاد د دې یعنې نه قتل ان یطعم معک چې دی به ستا سره خوراک، یعنې د دې یعنې نه اولاد قتلی چې سبا دا په ما باندې بوجي په د خرڅ خرچا دا په ما باندې برداشت کولي او د دغې یعنې نه خپل اولاد چې دی قتلی. قال دغه سوال کوونکي دریم سوال ثم ایون، یا کوم یو ګناه لوی دی د الله رسوله؟ قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې وفرمایل ان تزني حلیلة جارک، دا چې ته د خپل ګاونډي د ښځې او بیبي سره بدکاري او زنا چې هغه وکړي. بدکاري یعنې زنا کول په خپلو باندې لوی ګناه دی. دنیا کې الله رب العزت د دې لپاره حد او سزا مقرر کړي ده چې هغه رجل ګنهکار، خو د ګاونډي د ښځې سره زنا کول دا بیا د دې نه هم لوی ګناه، قباحت او بدوالي کې دا ډېره لویه ده چې هغه ستا په ګاونډ کې دی، ستا نه په امن باندې دی، ته په دغې امن دا رسې ده لکه ګوره قتل کول په خپله باندې کبیره او لویه ګناه، د خپل اولاد قتل کول ډېر نو فرمایي فانزل الله تصدیقها، الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خبرې د آیات کریمه له ورته نازل والذین لا یدعون مع الله اله آخر، هغه خلک چې د الله سره بل څوک معبود او حقدار د عبادت نه رابلي، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، او هغه نفس چې هغې قتل کول الله حرام کړي دي بس یوه د قتل د حق نه قتلی، او دریم ولا یزنون او نه زنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو الکبائر، کبیرہ گناہنا بدادی الاشراک بالله، د الله سره څوک شریک جوړول، عقوق الوالدین او د مور پلار نافرمانی کول، وقتل النفس او په ناحقه څوک قتل کول، والیمین الغموس او د دروغو قسم
وفي رواية أنس أو أنس رضي الله تعالى عنه رواية كده وشهادة الزور بدل اليمين الغموس د دروغو د قسم په ځای باندې د دروغو د گواهی د دې حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کبیره ګناهونه ذکر کړي دي چې د هغې نه اولنی هغه د الله سره څوک شریک او حصهدار جوړول او دویم د مور پلار او د دې لپاره لفظ د حقوق راغلی د حدیث د حقوق معنا تکلیف ورکول د دې وجې نه اسلام کې یوازې د مور او پلار نافرماني کول حرام نه دي ګرځولی شي بلکې هغوی ته په هره طریقه باندې تکلیف رسول دا حرام ګرځولی شي دا حرام او ناروا دي لکه په هره طریقه البته د مور او پلار د کفر او شرک په لعنت کې اخته وي د هغوی د کفر نه د راویستلو او اسلام کې د داخلېدلو د هغې د تیارۍ دپاره په هغوی باندې معمولي غلطي سختي وشي دا جایز دي البته دغه سختي دا به د اخلاقو نه د انسانیت نه د هغې نه بهر نه وي په هغې کښتن دی نو په دغه صورت کې د هغه دا جایز دی او تفسیر عزیزی کې د دې آیات کریمه د لاندې د دې تفسیر کې لیکي قرآن کریم کې الله فرمایي وبالوالدین احسانا الله رب العزت د مور او پلار سره د احسان او د ښه سلوک کولو حکم کړی دی هغه فرمایي دغې آیات کریمه په تفسیر کې د مور او پلار سره احسان او ښه سلوک په دریو طریقو سره کېدی شي او د مور او پلار سره احسان او ښه سلوک دا دریو خبرو ته شامل دي اوله دا د هغوی ته هېڅ قسم تکلیف ورکړي نه په ژبه او نه په لاس یعنې نه د وهلو په ذریعه باندې هغوی ته تکلیف ورکړی شي او نه د بدکلامۍ او بدسلوکۍ په طریقې باندې هغوی ته تکلیف ورکړی شي او دویم څومره چې کېدی شي خپل بدن سره او خپل مال سره د خدمت کول او دریم د هغوی حکم منل د هغوی تابعداري کول چې کله هغه د څه کار دپاره راغلي سمدستي هغوی ته تلل البته په دې کې علماو په دې مسله کې تفصیل دا لیکلی دی که چېرته مور و پلار هغه د خدمت محتاج او اولاد په خدمت کولو باندې قادر و نو په دې صورت کې په اولاد باندې د مور و پلار خدمت کول که چېرته مور او پلار خدمت ته محتاج نه یا اولاد د هغوی په خدمت کولو باندې قدرت نه لري نو په دې صورت کې په اولاد باندې د مور او پلار دغه رنګې د حکم منلو په مسله کې د هغوی اطاعت او تابعدارۍ کوم علماو دا تفصیل بیان کړی د مور او پلار په یو نیک کار حکم د داسې کار حکم کوي چې هغه د شریعت نه خلاف نه وي په اولاد باندې د هغې منل واجب او ضروري که چېرته مور او پلار د ګناه د یو کار داسې یو کار حکم کوي چې هغه د شریعت نه خلاف وي په دې صورت کې په اولاد باندې د مور او پلار د حکم منل دغه کار پوره کول دا واجب نو فرمایي ودا وحقوق الوالدین دویم کبیره ګناه هغه د مور پلار نافرماني کول دي مور پلار ته تکلیف رسول دي او دریم وقتل النفس په ناحقه باندې څوک قتل کول دي څلورم والیمین الغموس یمین غموس د دروغ قسم یمین غموس په معنا د غوپې وهلو باندې راځي وایي هغه قسم چې هغه د دې قسم کوونکی اول په ګناه کې او بیا په اور جهنم کې به هغه کولی شي یمین غموس هغه قسم ته ویلی کېږي چې یو انسان په یو تېر شوي خبره باندې قسم او ده ته پته وي چې زه په دې خبره کې دروغجن یم مثلا یو سړي یو کار کړی او دی بیا قسم وکړي چې دا کار ما نه دی کړی نن کې ده ته پته وي چې زه دروغ وایم دا ډېر سختو ګناه ده او حدیث کې د دې نه منع راغلې ده کبیره ګناهونو کې پیغمبر علیه السلام چې ده شمار کړي دنیا کې د دې سزا یا کفاره څه ده انسان به استغفار وایي بخښنه به غواړي د الله رب العزت نه نو د دې څه کفاره چې هغه نشته نو والیمین الغموس یو د دروغ قسم کول رواه البخاري وفي روایت انس وشهادة الزور بدل الیمین الغموس او د انس رضی الله تعالی عنه یمین غموس په ځای باندې شهادت الزور یعنی د دروغ د گواهی ذکر دی
پیغمبر علیه السلام د دروغ گواهی په کبیره ګناهونو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې تاسو ځان د وو هلاکونکو څیزونو نه وسات قالوا يا رسول الله وما هن صحابو عرض کو د الله رسول د وو هلاکونکو څیزونه کم کم قال پیغمبر علیہ السلام فرمایل الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کبیره او لوی ګناهونه چې هغه ذکر کړی دي هغه ګناهونه چې هغه د انسان هلاک کوي اولنې باغ کې د الله سره څوک شریک او حصدار دی شرح العقائد کی فرمائی کہ اللہ سره شرک دار غیر خطاب اولویت کی ربوبیت کی الله سره شریک جوړ دي څنګه چې الله رب العزت همیشه دې همیشه دی دغه شان دي خپل څوک هم همیشه د پاره همیشه ګڼل یو دا و شرک دی لکه مجوس چې دی هغه یزدان وغیرہ او دویم دا چې د الله رب العزت سره بل څوک د عبادت ګڼل لکه بت پرست دی هغه د طریقې اختیار دا غره نور هم د اسلام علماء هغه ذکر کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې وو هلاکون کو سيزونو نه ځان وسات هغه کې اولنې شرک بالله د الله سره څوک شریک جوړول ویم والسحر او جادو او د دې علماء په دې باندې اتفاق جادو کول څنګه حرام دي د غرن کې جادو زده کول او نور د خود الذي تعلیم او تعلم دا هم حرام دي او شرح العقائد داغه حاشیه یالي کلی په دې باندې اتفاق د علماء سحر او جادو کول حرام بلکې د صحابه یو جماعت هغه فرمایي چې ساحر به فورا په دې او نور علما فرمایي کله ساحر یعنی جادوګر جادو کفر ته رسید هغه د وجه کفر لازمي او ته توبه هم نستانو دې بقتل او دغه علما فرمایي د سحر او جادو سره نور علم نجوم کهانت رمل شو دا استکول د خپل د ژوند دغه مقصد جوړول په دې باندې ځان رزق ګټل د خوراک کا بندوبست په دې باندې کول پیدا هم حرام دي او سلورم دریم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او قتل کول د حق نفس دا هغه قتل الله حرام کړی سوا د حق د قتل نه چې د حق وجنه چې داغه قتل روای داغه علاوه بل وجه باندې یو قتل نفس قتل کول او تلورم واكل الربا او د سود پړ اکه په هر طریقه باندې انزم اكل مال اليتيم د یتیم مال پړل په ظلم باندې په زیاتې باندې نو متولي یوم شپکم متولي یوم الزحف د جهاد پر ورځ باندې د میدان د جهاد نه هغه تیښته کول او واپس کېدل دې مسله دا ده وګوره کله یو مسلمان د میدان د جهاد نه د کافرو نه وتښتېدو د مسلمانانو د اسلام د رسوایۍ او د ذلت سبب چې هغه جوړ شو دې وجې ته سزا میلاوي د دې مسله دا علماء فرمایي په میدان د جهاد کې د مسلمان په مقابله کې څو کافرو د لپاره عام دي ګناه کبیره البته کله څو نو سیواو د لپاره د او شپږم وقذف المؤمنات الغافلات هغه به خبره مؤمن زنانه به خبره مؤمن پاک دامن زنانه پاوی باندې تهمت د زنا لګول هغه زنانه پاک دامن هم دي د ځان خبر هم ندي او پاوی باندې د زنا تهمت ولګول شي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا هم کبیره ګناه ده لوی ګناه ده او هلاکون دي وعنه دغه عبد الله بن عمر بن حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے قال دے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائے لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن زناکار د زنا په وخت کې پوره مؤمن نه پاتې کیږي ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
او غلا کوونکی د غلا په وخت کې کامل مؤمن نه پاتې کېږي، پوره مؤمن نه پاتې کېږي. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، د شراب څښونکی د شراب د څښلو په وخت کې پوره او کامل مؤمن نه پاتې کېږي. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ينتهبها وهو مؤمن، او ډاکه غورځون د ډاکې په حالت په دې حال کې چې خلک هغه ته ګوري، چې کله ډاکه غورځي خلک ورته ګوري، خو د کمزورۍ د وجې نه، د یېرې د وجې نه د سر نشي ویلی. نو په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي دی کامل مؤمن نه پاتې کېږي. هغه ډاکه غورځونکی د ډاکې په وخت پیغمبر علیه السلام فرمایي دی کامل او پوره مؤمن نه پاتې کېږي. ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن، او په مال غنیمت کې خیانت کوونکی د خیانت په وخت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي کامل او پوره مؤمن نه پاتې کېږي. فإياكم پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو ځان د دې نه ساتئ، ځان د دې نه بچ کړئ. دې حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بدترین او ناکاره ګناهونه بیان کړي چې د هغې د کولو په وخت کې دغه انسان په هغې کې ایمان چې د هغه نه پاتې کېږي. مخکې موږ ویلو چې د مؤمن مسلمان زړه د خالوس په شان چې په هغې کې صرف د ایمان هغه نور پاتې کېدی شي. کله چې د ایمان مخالف د ایمان نه علاوه بل یو څیز دغه د زړه دې لوښي ته د داخلېدو کوشش کوي، نو د مؤمن زړه هغه نه او نه د ایمان نور هغه برداشت کولی شي. دې وجې نه دې حدیث پاک کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا ذکر شوي ګناهونه دا بدترین او سخت ګناهونه، دا هغه ګناهونه دي چې دا د ایمان خلاف. دې وجې نه چې کله یو انسان دغه ګناهونه کوي او په دې کې اخته شي، د ایمان هغه نور فورا د هغه کوزي، د هغه زړه دغه د ظلم د ګناه په تیارو کې د هغه پاتې شي، د ایمان نور د هغه پاتې شي. بیا ګوره د الله رب العزت احسان او کرم ته کله انسان دغه عمل نه وروسته د ګناه نه وروسته پښیمانه شي، توبه وباسي، الله رب العزت به د ایمان هغه نور چې هغه واپس راکړي. او که دې توبه ونه باسي پښیمانه نه شي، د ایمان هغه نور او رڼا مخکې د ده په زړه کې موجود دي. په دې وجې نه عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنهما د دې طریقه ښودلې. وفي رواية ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برواية ولا يقتل وهو مؤمن قاتل د هغه وخت کې چې څوک مسلمان یا څوک په ناحق قتلوي دې کامل او پوره مؤمن نه پاتې کېږي. قال عكرمة رحمه الله فرمایي قلت لابن عباس مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمایل كيف ينزع الايمان منه، د دې ګناهګار نه د ایمان څنګه؟ قال هكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما راته فرمایل وشبك بين اصابعه ثم اخرجها، او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خپل یو لاس په ګوتو کې ونیویست ثم اخرجها وبیرو. عبد الله بن عباس هغه د لاس د ګوتو راواغېستې او ثم اخرجها بيده. بیا فرمایل فان تاب وعاد الیه که دغه ګناهګار توبه وباسي دا ایمان د دې را واپس کېږي. وشبک بین اصابعه، او د لاس د یو لاس د ګوتې په دا ایمان وقال عبد الله لا يكون هذا مؤمن تاما ولا يكون له نور الايمان. نور علماء فرمایي لکه امام بخاري رحمه الله چې د دې حدیث دغه نور حدیث کې چې د ګناه کبیره د وجې نه د ایمان یا باقي پاتې کېدل نه پاتې کېدل ذکر شوي دي. دې نه مراد د دغه سړي ایمان پوره نور د ایمان چې د ایمان حلاوت د ایمان تقواله د ایمان حقیقت لا باقي عمل کولو توفیق راکړي. والله رب العزت سبحانك اللهم لا اله الا